د افغان حکومت مرکچي پلاوی بعد سبا یو ځل بیا دوحې ته ځي تر څو په 5مه نیټه د جنوري له وسلوالو طالبانو ډلې سره مخامخ خبرو ته کیني او د افغانستان د سولې په اړوندو مسایلو باندې بحث او خبرې اترې ترسره کړي. دغه پلاوی په داسې مهال کې سبا سفر ترسره کوي چې د مصالحې عالی شورا وایي چې لا هم د افغانانو دویم پړاو خبرو لپاره اساسي کرښې روښانه شوې نه دي. نو رښتیا هم دغه ځنډ چې اوس مهال رامنځته شو په دغو خبرو کې سلا مشورو لپاره دواړه خواوې لاړې دي، له خپلو مشرانو سره یې لیده کاته درلودل او دوهم پړاو خبرو لپاره یې چمتووالی نیوه. خو ستونزه په څه کې بللی کېږي چې رښتیا هم که اساسي کرښې نه وي مشخصې شوي په کومو مواردو به بحث او خبرې اترې ترسره کېږي او دلته ستونزه په څه کې لیدلی کېږي چې ولې دغه کرښې مشخصې نه شوې. غواړم په دې اړوندو مسایلو خپل بحث ته دوام ورکړم له ښاغلي نجیب الله آزاد د سیاسي چارو شنونکی او د باور غورځنګ له مشر سره چې همدا شیبه له ما سره په ژوندۍ بڼه وصل دی. ښاغلی آزاد سلام او وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. سلامت اوسئ. مننه کور مودان چې زموږ بلنه مو ومنله. ښاغلی آزاد غواړم چې د مرکچي پلاوي د سفر په اړوند او دا چې سرې کرښې لا هم ویل کېږي مشخصې شوي نه دي له تاسو څخه واورم چې دوی به له پوره چمتووالي سره ځي یا دا چې نه دغه پلاوی به بیا هم له نیمګړیو معلوماتو سره او د سرو کرښو پرته چې دی نه مشخص شي هلته سفر کوي. سلامونه درنښت، سهار مو په خیر. د لومړي پړاو د مذاکراتو لومړي پړاو نتایج ته په کتو ویلی سو چې دویم پړاو دپاره د افغان دولت کوم هیات چې ځي بې له شکه چې هیڅ ډول چمتووالی نه لري. چمتووالی په دې معنا چې تر دې وړاندې هم کله چې بین الافغاني مذاکراتو پیل و مطلقا د متحده ایالاتونو د فشار لامل و چې بین الافغاني مذاکرات افغان دولت ته غاړه کېښوده. که څه هم تر دې وړاندې د مشورتي لوی جرګې په نامه باندې یوه جرګه تمثیل سوه، اما هغه وړاندیزونه چې په هغه جرګه کې هم سوي وه وبښئ په هغه جرګه کې هم سوي وه هغه هم ونه منل سوله. هغه بندیان نه خوشي کېدل او بیا متحده ایالاتونو بېرته فشار وارد کړه. راځو مشخص دې ته چې آیا په دې پلاوي کې دا ظرفیت شته که نه. ګورئ افغان دولت بین الافغاني مذاکرات ته یا دغه پلاوی چې لیږل سوی دی د دې 90% هغه د پلاوي کوم هغه چې دي غړي چې دي هغه یا مطلقا د جمهوري ریاست هغه 45 نفر د جمهوري ریاست هغه موقف نیولی دی، هماغه پروسه پر مخ بیایي، هغه دریځ دی او باقي نور ټول د خاص سیاسي ادرسونو نمایندګي کوي هلته، د افغانانو نمایندګي نه کوي. او بله مسله دا سوه چې د دې ظرفیت موږ ولیدله ځینې ځوانان چې هلته وه د رسنیو له ادرسه د خبرې هم وکړې د بین الافغاني مذاکراتو په پروسې باندې هغه خپل نظر هم شریک کړ. د هغو ظرفیت په لیدو سره موږ ویلی سو چې دا ظرفیت په هغه حیات کې نشته. مطلقا یو فشار و عجله سوی وه د افغانستان دولت د بین الافغاني مذاکراتو لپاره همدارنګه د سولې دپاره تر اوسه پورې هیڅ ډول عمیقه ستراتیژي نه لري او تر دې هاخواته افغان دولت نه دی توانېدلی چې یوه قوي او فعاله ډیپلوماتیک ادرس ولري چې د دغسې یو مهمې حیاتي مسلې دپاره په متواتر ډول دی لابي وکړي. هغلته هیات اخته وي، هغلته بین الافغاني مذاکرات پر مخ ځي، بلې خواته د افغانستان ډیپلوماتیک ادرس بالخصوص په متحده ایالاتونو کې او د ناټو هغه هیوادونو چې د افغانستان سره دوه اړخیز تړونونه لري د هغو سره هلته لابي وشي، د افغانستان په ګټه لابي وشي. هغه ظرفیت د افغانستان په ډیپلوماتیک ادرس کې هم نشته. موږ ولیدل چې هلته سفیر په 18 لکه ډالرو باندې 25 متره دیوال جوړوي. دلته اوس هم افغان دولت د متحده ایالاتونو د راتلونکي ادارې یعنې د جو بایډن د ادارې د تصمیم منتظر دی چې هغه به څه تصمیم نیسي. د هغو برخورد کې به تغییر راځي د طالبان سره که نه، ځکه چې د ټرمپ کوم راکړه ورکړه د ټرمپ د ادارې چې طالبانو سره وه افغان دولت یې خورا خواشینی کړی و او اوس افغان دولت او طالبان دواړه دې ته منتظر دي چې د جو بایډن اداره به څه تصمیم نیسي. دلته د سولې دپاره تر اوسه پورې 1% کار نه دی سوی. بله خو ښاغلی آزاد اوس مهال که چېرته بایډن هم واک په لاس کې اخلي او د امریکا چارې د دوی له غاړې کېږي نو طالبانو وار د مخه ویلي دي چې بایډن هم باید له طالبانو سره د امریکا په شوي توافق باندې ټینګار وکړي او دا د عملي کړي. نو څه فکر کوئ چې څومره دلته د بدلون امکان لیدلی کېږي چې د بایډن په راتګ سره به آیا دغه توافق باندې هم ملاحظات موجود وي چې طالبان ورسره بین الافغاني خبرې هم تړلې بللې دي، ځکه چې وایي موږ دغه توافق له امریکا سره امضا کړی دی او د هغه په رڼا کې دغه بین الافغاني خبرې پیل شوي دي. ښه
متحده ایالاتونه افغانستان نه دی، هلته اشخاص تصمیم نه نیسي، سیستمونه دي، سیستمونه تصمیم نیسي. هغلته د یو سیاسي ساختار چلونکی یو سیستم، یو ماشین دی، ماشینري ده چې په ټوله کې هغه یو دولت دی. اما بیا هم د ریپبلیکنز او ډیموکراتانو ترمنځ ځینې توپیرونه شته. تر دې وړاندې موږ 3 میاشتې وړاندې په زړه دي چې هغه وسوله ښاغلی خلیلزاد احزار ته د ډیموکراتانو لخوا او ډېرې سختې پوښتنې ترې وسوې د دغه تړون په هکله باندې. بیا د کمپاین پر مهال باندې جو بایډن بله مسله هم ډېره ټینګار پر وکړه چې ټول هغه تړونونه چې ټرمپ یا د ټرمپ اداره ځنې وتلې ده، دی به بیرته ورننوځي چې په هغو کې یو د پیرس کلایمټ ډیل هم و، او ټول هغه تړونونه چې ښاغلي ټرمپ کړي، د ټرمپ ادارې کړي دي د متحده ایالاتونو په استازیتوب، هغه باندې به تجدید نظر کیږي. بې له شکه چې زه فکر نه کوم چې همدغه تړون چې څه ډول دی چې بیا احزار هم سوله، هغه د په همدې ډول باندې دوام عمومي. په دې کې به تجدید نظر راځي او هغه توافقات چې سوي دي په هغه کې به ځینې ملاحظات وي چې افغان دولت هم دې ته سترګې په لاره دی او ورته منتظر دی. یعنې موږ تاسې انګېرنه څه کولی شو چې د بایډن په راتګ سره به دغه پروسه لا ګړندۍ شي، یا دا چې نه خدای مه کړه دغه څه ناڅه پرمختګونه چې هم پکې لیدلی کېږي دا به له یو څه خنډ او ځنډ سره مخامخ کېږي؟ تر اوسه پورې خو پرمختګ ځکه موږ نسو ورته ویلی چې پرمختګ یعنې په افغانستان کې جګړې شدت موندلی دی. په افغانستان کې په تیرو 3 میاشتو کې د تیر کال په پرتله باندې وژنې، تاسیسات له منځه تلل، دا څو چنده سوي دي. دا یو بحث دی. پرمختګ که دا وي چې متحده ایالاتونو په تیر د 29 فبروري را په دې خوا متحده ایالاتونو یو سرتیری نه دی وژل سوی، دا پرمختګ د افغانانو دپاره نه دی، دا د متحده ایالاتونو د طالبانو ګټې خوندي سوي دي. په ټوله کې هغه تړون چې دوی ترمنځ سوی د متحده ایالاتونو طالبانو ترمنځ یو ډول ډېره برخه یې کمپایني وه. د ټرمپ ادارې ریپبلیکنز غوښتله چې یو لوی او مهم شعار ولري کمپاین پر مهال چې هغه د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو مسله وه چې ونه توانېدل هغه شعار هم ولري. زه فکر کوم چې اوس راتلونکي 4 کلن حکومت د متحده ایالاتونو ډېر شعارو ته اړتیا ونه لري، او جو بایډن یو 50 کلنه تجربه لري سیاسي، هغه 6 ځلې سناتور پاتې سوی دی، 40 کلنه ډیپلوماتیکه تجربه لري. نو زه فکر کوم چې دا ځلې به په طالبانو باندې فشارونه څه ناڅه ډیر سي. هغه برخو چې د متحده ایالاتونو سره و هغه کې به څه تغیرات راسي. په ټوله کې د افغانستان د دولت دغه هیئت ظرفیت ته په کتو، د سولې لپاره د افغانستان د دولت د ستراتیژي نشتون، د متحده ایالاتونو نور فشارونه د افغانستان دپاره به زه فکر نه کوم چې ښه زیری ولري د سولې دپاره. بله، خو ښاغلی آزاد اوس مهال کې چې دغه 20 ورځنۍ لنډه دمه نیولی شوې وه، تر راتلونکو 2 ورځو پورې دغه خبرې بیا پیلېدونکي دي، هغه هم په داسې مهال کې چې په پلازمینې کابل کې هره ورځ سهار په چاودنو پیلېږي، خپل عزیزان له لاسه ورکوو، خپل کدرونه له لاسه ورکوو، یعنې د جګړې تاکتیک یو څه ناڅه بدلون موندلی دی. اما دغه بریدونه په مستقیمه توګه د طالبانو کار هم نشو بللی، ځکه چې مسئولیت دوی پر غاړه نه اخلي، خو افغان حکومت بیا وسلوال طالبان د دغو بریدونو مسؤول بولي. څه فکر کوئ که چیرته دغه لړۍ دوام عمومي لکه څنګه چې په دې وروستیو کې وه او اغیزې به یې د راتلونکو خبرو په اړوندو مسایلو باندې څه وي ستاسو په نظر؟ ښه، له بده مرغه په دې کې شک نشته چې طالبان تر اوسه پورې دغه هدفي وژنو مسؤلیت نه دی منلی، اما توجیه کېدلی هم نشي ځکه طالبان د دې جګړې یو لوی لامل دی. خو په ټوله کې افغان دولت بیرته د دغسې وژنو د مخنیوي مسؤلیت لري. دلته په یوازې پلازمینه کابل کې په لسګونه زره امنیتي او دفاعي ځواکونه دلته پراته دي، سرتیري پراته دي، اما دوی په کابل کې دا نشي کولی چې د هدفي وژنو مخه ونیسي، او هغه هم هغه کسان په نښه کېږي چې نه یوازې ځوانان دي بلکې قلم په لاس ځوانان دي. په دې کې افغان دولت مسؤلیت لري چې دې پوښتنې ته جواب وایي. په ټوله کې بې له شکه هره پیښه که هغه طالبان یې مني که یې نه مني، که نور ترهګرې ډلې یې مني که یې نه مني، که افغان دولت ځینې دغسې سرغړونې کوي یا غیر قانوني پیښې رامنځته شوي دي. په تېره کې د افغان دولت له ادرسه هم یعنې امنیتي دفاعي ځواکونو له ادرسه هم دغسې بمبارۍ شوي دي. په ټوله کې هره وژنه په افغانستان کې د سولې پروسه د خنډ او ځنډ سره مخ کوي. بیا په ځانګړې توګه دغسې وژنې چې اوس پیل شوي دي په پلازمینې کان، اوس دا خبره ووتله تر نورو ولایتو پورې، هلته هم ټول هغه کسان چې هغه ځوانان دي، هغه که مدني فعال دی، هغه که خبریال دی، هغه که
سیاسي شنونکي دي هغه که لیکوالان دي یعنې په ټولنه کې هغه کسان چې ټولنه حساب ورکولی شي د هغو وژنه بې له شکه چې مسؤلیت مستقیما دولت ته ور اوړي دی نه یوازې چې دی د ساتنې مسؤلیت لري بلکې ناغېړي کوي بې تفاوتي کوي بې پروایي کوي او دا په خپله په دې دلالت کوي چې بیا نو ځینې کسان دلته هم شته چې د دغسې وژنو مخنیوی نه کېږي دا په دې معنا چې ځینې کسان دلته شته چې د سولې پروسه د خنډ او ځنډ سره مخ کړي په ټوله کې هره پېښه چې په هغې کې د یو افغان ژوند له ګواښ سره مخ کېږي یو افغان ژوند د لاسه ورکوي هغه که په هوایي بمبار کې وي هغه که طالبانو په چاودنو کې وي هغه که نورې ترهګرې ډلې وي که طالبانو ترهګرې ډلې وي که د افغان دولت د خوا څوک وژل کېږي که دغسې نامعلوم ادرسونه وي چې هر ورځ هدفي وژنې کوي هره وژنه د سولې پروسه له خنډ او ځنډ سره مخ کوي. بله خو ښاغلی آزاد د ولسونو غوښتنه تل له دواړو خواو څخه دا وه چې په لومړي سر کې باید اوربند رامنځته شي او د اوربند په فضا کې د بین الافغاني مذاکرات دوام ومومي او په اړوندو اختلافي مسایلو د بحث او خبرې اترې ترسره شي. افغان حکومت هم دغه غږ بدرګه کړی دی او طالبانو ته یې تل یادونه کړې ده چې په لومړي سر کې باید اوربند وي او د اوربند په اډانې کې باید دوی پر نورو مسایلو بحث ترسره کړي. خو طالب لوري کې ذهنیت څنګه ارزیابي کېدلی شي؟ آیا دوی به چمتو اوسي تر څو په لومړي سر کې د اوربند ته غاړه کېږدي یا دا چې نه د جګړې دوام او شدت به همداسې وي او هلته به هم خبرې په اړوندو چارو روانې وي؟ طالبانو چې کوم سیاسي پرستیج ترلاسه کړ طالبانو چې کوم سیاسي امتیاز نن ترلاسه کړ چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر نیولې د نړۍ د ډېرو ولسمشرانو سره د مستقیمې اړیکې لري ټلیفوني اړیکې اوس نیسي او هغسې رسمي ملاقاتونه کوي لکه اوس په تېره کې چې د پاکستان د لومړي وزیر سره وکړه دا ټول د جنګ د برکته دی ترلاسه کړی دی له بده مرغه طالبانو چې کوم ابزار کارولي دي هغه تر اوسه پورې چې کوم سیاسي امتیاز دی ترلاسه کړی دی او سیاسي امتیاز تر څنګ نور نظامي امتیازونه یې ترلاسه کړي دي حتی د بندیان چې خوشي شوي دي په زرګونه بندیان یې خوشي شوله دفترونه سوله یو ډول غیر مستقیم ډیپلوماټیک اړیکې شوې د نړۍ سره دا د جنګ د برکته نو طالبان اوس هم په همدې باور دي چې دی هر څومره چې جګړې ته شدت ورکړي همدومره به دی وتوانېږي چې دی یو قوي لوری معرفي شي او د قوي لوري د معرفت سره سم به دی وتوانېږي چې ډېر تر ډېره سیاسي امتیاز ترلاسه کړي زه فکر نه کوم چې طالبان د اوربند ته غاړه کېږدي او دا په نړۍ کې لومړی ځل وي کله چې د سولې مذاکرات کېږي سولې جرګې کېږي خبرې اترې کېږي که هغه د دویمه نړیوال جګړې نه وروسته وه هغه که د یوګوسلاویا او بوسنیا مسله وه هغه که د سریلانکا او د انډونیزیا مسله وه د اوربند پر مهال باندې خبرې کېږي اما دلته هر څه برعکس دي دلته د خبرو پر مهال جګړې لا شدت موندلی ځکه چې طالبانو چې کوم پرستیج ترلاسه کړی دی هغه دی په دې باور دي چې هغه د جګړې د برکته او هر څومره دی چې جګړې ته شدت ورکړي دی قوي معرفي کوي او دی چې قوي معرفي شي دی ډېر سیاسي امتیاز ترلاسه کوي تر اوسه پورې چې په دوحه کې څومره خبرې سوي دي په لومړي پړاو کې یوازې د طرزالعمل باندې توافق شوی دی له بده مرغه دواړو لورو یوازې د سیاسي ساختار پر سهم باندې یا سهمګیرۍ باندې بحث کړی دی چې راتلونکی سیاسي ساختار کې به څوک څومره وي د واک په ګډۍ به څوک څومره ناست وي یا به د چا څومره قدرت وي تر اوسه پورې هغه ډول چې د سوله تعریف شوې ده یعنې سوله تشخیص شوې ده تعریف شوې ده تفسیر شوې ده تجزیه شوې ده او بیا یو نتیجهګیرۍ ته رسېږي هغه ظرفیت نه په طالبانو کې شته نه د افغان دولت په هیئت کې شته او نه په دغه نیت باندې تر اوسه بحثونه شوي دي بحث یوازې په دې شوی دی چې څوک باید څومره قدرت ولري او د همدې قدرت لپاره طالبان لا جګړې ته شدت ورکوي تر څو د ډېر تر ډېر امتیاز واخلي له بعده مرغه زه فکر نه کوم چې دی دومره ژر لنډمهالې اوربند ته د اقل لنډمهال اوربند ته غاړه کېږي. بله خو ښاغلی آزاد اوس مهال که چېرته دې پړاو خبرو کې د واک په ویش اړوندو مسایلو بحث او خبرې اترې ترسره کېږي نو په نړۍ کې هم د سترو شخړو او جنګونو نه دا ثابته شوې ده چې جګړه د حل لاره نشي کېدلی او دا تیوري ناکامه وه بلکې د مذاکراتو لار کولی شي طرفین یوې پایلې ته ورسوي خو اوس مهال کې له یوې خوا څخه طالبان جګړې ته زور ورکوي جګړه لا شدت مومي له بلې خوا څخه دغه مذاکرات کوي یعنې طالب لا هم غواړي چې جګړه د یوې وسیلې په توګه په دغو خبرو کې وکاروي او امتیاز ترلاسه کړي یا دا چې نه جګړه د دوی د استراتیژۍ یوه بیله برخه ده اما په مذاکراتو کې چې دوی له افغان حکومت سره کینی یو لړ امتیازونه به دوی ته ورکولی کیږي خو اساسي خبره دا ده چې جګړه ویره او کرکه رامنځته کوي نو راتلونکي کې که دوی په افغانانو باندې حکومت کوي د حکومت کولو اراده ولري نو آیا دغه ویره او کرکه به نوره هم د دوی په وړاندې د ولسونو په زړونو کې اضافه نه شي؟ دلته دوه فکټره دي لومړی دا چې که چیرې د جګړې تعریف هغه شي چې
طالبان د دې لپاره جګړه کوي چې هغه ځان پر حق بولي او دا توجیه کوي چې هغه د جعفري او حنفي او مالکي او شافعي او حنبلي فقه له ادرسوي یا د نور اجتهادونه د دې سره ځانګړي اجتهادات هلته پراته وي نو هغه کیسه هم خلاصه ده. د 20 فبروري په دې فهم کیسه هم خلاصه ده. کله چې تاسو په دې چې تعریفول چې یرغل کوونکي یا هغه کسان چې کفري هیوادونه دي په یو اسلامي هیواد برید کړی دی یرغل کړی دی او د اسلام مقدسات او د افغانستان کلتور ته توهین شوی دی نو دغه په وړاندې جهاد فرض بللی دی. هغه کیسه په 19 فبروري 2019 کې خلاص وه. په هغو باندې دس کول مطلق حرام وبلل سوله. نو اوسنۍ روانه جګړه بې له شکه چې مطلقاً د قدرت دپاره ده. دا چې وروسته که دی واک ته رارسېږي د خلکو برخورد نه وي حد اقل د خلکو په زړونو کې به دی څومره ځای ولري نو جګړې تل چې کېږي هغه طرف چې جګړه وسیله بولي هغه هېڅکله په دې فکر نه کوي هغلته هغه عاطفي مسایل وي نه هغلته هغه ژمنې د هیواد سره ژمنې د مقدساتو سره د دین سره د کلتور سره هغه مهم نه وي. کله چې د انسان وژنه یا وینه تویوله د قدرت دپاره وي بیا په هغه کې دا نه وي چې وروسته د زما سره د خلکو برخورد څنګه وي یا د زما په هکله باندې خلک څه فکر کوي څه دیدګاه لري او تر دې وړاندې له بده مرغه تجارب هولې ده که هغه خپله د طالبانو دوره وه او که طالبانو وړاندې هغه څو کلنه لنډه دوله چې د مجاهدینو هغه تر دې ډېره توره وه هغه نن هم په واک دي هغه ډېر بې پروا دي. هغه په دې پوهېږي چې په 1992 کې یوه پیغله د میکرویانو بلاکونه ځان راچي هغه په دې پوهېږي چې د خلکو سرونو کې میخونه وټکول سوله د خلکو سرونه پرې سوله امیدوارې مېرمنې وګډول سوې هغه نفرتونه د دوی په وړاندې نن هم دي هم د په قصه کې نه دي د نن هم په واک دي. نو هغه انساني عاطفه دلته د دوی په هغه تیورۍ کې نشته اصلا. او بل بحث دا دی چې طالبان بشپړ واک هم نه لري. هغه ځینې ګټې دي د ځینې هیوادونو موږ ولیدل چې ملا برادر په ډېره ښکاره ډول په پاکستان کې وویله چې دلته زموږ مشران اوسېږي دلته زموږ ټول ټپیان تداوي کېږي. یو ډول پاکستان څخه مننه وکړله دا اعتراف یې وکړ. نو کله چې دوی مشران هلته اوسېږي کله چې د دوی ټپیان هلته درملنه یې کېږي کله چې دوی هلته تمویلېږي روزنځایونه یې هلته دي پټنځایونه خو څه څوک دی ښکاره ځایونه یې هلته دي نو بیا خو هغه خلک نفوذ هم لري. بیا خو د هغو ځینې خبرې هم باید ومنل شي چې تر اوسه منل شوي دي. په ټوله کې جګړه یوازې د طالبانو تصمیم هم نه دی. جګړه د هغه کسانو تصمیم دی چې د طالبانو باندې مستقیم نفوذ لري مستقیم فشار دی او جګړه د دې باعث هم دی چې مطلقاً قدرت دی او د قدرت لپاره بیا د دوی پروا نه لري چې سبا به افغانان د دوی په وړاندې څه فکر کوي ځکه افغانان نن هم د دوی په وړاندې مثبت فکر بله خو ښاغلی آزاد که جګړه د دوی په غوښتنه یا هم د دوی د سیاست یوه برخه وي چې د طالبانو په وسیله یې په افغانستان کې روانه ساتي خو اوس مهال کې د خبرو میز ته کینی دلته څومره د طالبانو استقلالیت یقیني کیدلی شي چې رښتیا هم دوی به د پاکستان غوښتنې په غیر مستقیم ډول له افغان حکومت سره نه شریکوي او بالاخره یو تفاهم ته به پرې نه رسیږي بلکې دا هغه څه دي چې د افغانستان عیني واقعیتونه دي درد دلته لیدل شوی دی یا هم څوک ځپل شوی دی دغه غږونه به پورته کیږي. له بده مرغه تر اوسه پورې دغه غږونه دي پورته شوي چې هغه د افغان انسان استازیتوب وکړي د دې دردونو استازیتوب دي وکړي د دې جغرافیې استازیتوب دي وکړي هغه د هر هغه څه استازیتوب وکړي چې د نص او د احادیثو اوامر او احکام دي یا د اساسي قانون چې د حنفي فقه په رڼا کې جوړ شوی دی یا د ټولو بشري قوانینو یا کنونسیونونو چې انسانانو په لاس بشریت د خوندیتوب لپاره جوړ شوی دا څه تر اوسه پورې په دې مذاکراتو کې نه دي لیدل شوي بالخصوص د طالبانو له ادرسه نه دي لیدل شوي او په ښکاره ډول باندې استازیتوب شوی دی. یعنې په دې کې د پاکستان تمایل ډېر زیات و او دا اوسنی سفر د ښاغلي ملا برادر پاکستان ته د دې ترڅنګ تر دې وړاندې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په هکله د دې څرګندونې کال وړاندې همدارنګه د تیرو 18 کلونو څومره ارزښتونه یا هغه عادي اقل تړونونه چې دي په دې کې واځي امنیتي تړون د متحده ایالاتو سره دی په دې کې صحي تړونونه دي په دې کې تعلیمي تړونونه دي په دې کې د بشر حقونه دي د ماشومانو حقونه دي د میرمنو حقونه دي دا نړیوال تړونونه د افغانستان دولت د افغان ملت په استازیتوب باندې لاسلیک کړي دي د دې ټولو څخه سرغړونه او دا څرګندونه چې دا به ټول لغوه شي دا په دې معنی چې دلته
د پاکستان د ګټو مسله یاده شوې ده. کله چې دا څرګندونه کیږي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ چا په وړاندې نه کارول کیږي، دا د دې معنا څه ده؟ ځکه تر نه پورې نه ده کارول شوې. که کارول شوې د نورې خاورې د افغانستان په وړاندې کارول شوي دي. په ټوله کې تر اوسه پورې له بده مرغه د پاکستان ګټې په دې مذاکرات پر میز باندې په ډېر ښکاره ډول باندې د توجیه کېدلو هڅه یې روانه ده. مننه کوم د مثبت بدلون په هیله. کور مودان ښاغلی آزاد چې له موږ سره مو برخه واخیستله او نظر مو راسره شریک کړو.